په دې سکرین درته دا تصویر ښکارېږي، دا د صدر آصف علي زرداري لور ده او د بلاول خور ده. په یو جلسه کې د دې په دې ځای باندې ډرون کیمره لګېدل وه، ډرون کیمره، او معمولي غونې زخم پرې راغلی او معمولي غونې خراش، لکه یو غریب سړی چې ماشې وچیچي هغه غذی وګرئ نو دغومره زخم خو د غریب په جسم باندې راځي لکه ماشې چې وچیچي. په دغه معمولي زخم باندې 6 پولیس افسران د خپلې کورسۍ نه کوز کړی شوي، معطل کړی شوي، او د دې ډرون کیمرې د تحقیقات دپاره چې دا ډرون کیمره د چا ده او دا د کم ملک نه راغلی ده او کم نیوز چینل والا استعمالوي او دا جان بوجھ کې لګېدلې ده او که دا په غلطۍ لګېدلې ده، د دې لپاره کمیشن جوړ شوی. کمیشن پیژنئ؟ د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوې وه چې د دې به مکمل تحقیقات کوي. او دا ملک کې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د یو کور نه 10 شل جنازې ووتې، غوښې تیکې تیکې شوې. زما بچي چې د شپې سملي نو خپلې مور سره په غېږه کې سملي، وایي مورې زه به ستا سره په غېږه کې سملم، زه د شپې د جاز د اواز نه یریږم. دا ملک زمونږ نه دی، دا د دې ججانو، جرنلانو، کرنلانو، د دې دلګانو، د دې سرمایه‌دارو ملک دی. د بلاول نوسۍ، د بلاول بټو خوری او د صدر آصف علي زرداري نوسۍ د 3 کالو په عمر کې قومي اسمبلۍ ته ځي، د 3 کالو په عمر کې، او دا د راروان وخت لیډر دی، راروان وخت لیډر دی. که موږ ژوندي وو نو زموږ دا خبر یاد ساتئ، دا د راروان وخت لیډر دی، د پټواریانو، زموږ د پاکستانیانو، زموږ د دې دله قوم. زما پښتون پکې وژني، ډرون حملې، بم دماکې او د پاسه نه په جټ تیارو کې په بمباریانې کېږي، د هغې تحقیقات نه کېږي. د زرداري په لور باندې ډرون کیمره ولګي، د هغې تحقیقات کېږي او د هغې دپاره 6 پولیس افسران معطل کېږي. دا زموږ ملک نه دی.